फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फ़ला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फ़ला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। द ژوند د ټولو حل زلو مقصد صرف د الله رضامندتیا ده. الله پیدا کړي د خپل بندګۍ لپاره یو. دین زمونږ یو مشترک متاع دی. پکار دا چې مالا سرازي چې هغه نور ته وښیم او چې نور له څه ورځي او مالا نه راځي چې هغه د هغې نه زده کوم. د تعلیم او تعلم دا سلسله ده. دې سلسله کې مونږ د علم النحو د دورې اجرا نن نکو د الله په فضل و کرم. نن 22 رجب دی 1441 هجری 16 مارچ 2020. مفتی مسیح الله صاحب کوم چې زمونږ کشر دی ستر عالم دی دلته د ویښ نه دعا کو چې الله رب العزت دیله ډېر بابرکت ژوند ورکړي او په علم کې وله مزید اضافه وکړي. د شونډو په وینا باندې د شونډو په سر مونږ ایله خبره وکړه دی بیا لبیک ویلو په هغې چې ټیک ده زه دې خدمت ته تیار یم. مونږ سره سمال او دولت پیسې ټکې نشته دی. محض د الله رضا زمونږ هم مقصد دی او د هغې هم مقصد دی. بارکیف اهل علم ته خو اندازه شته دی چې علم نحو څومره ضروري ده. خو کوم خلک چې واقف نه دي نو هغې په دې باندې خبرو چې دا نحو یا صرف یا نور علوم کم چې ضروری دي د قرآن مجید دپاره نو پای کې نحو دا بنیادی حیثیت لري. ته دې نه بغیر کار نه کېږي. دې علم النحو ته علم الاعراب هم وایي. زمونږ قرآن، زمونږ حدیث، زمونږ تفسیر، زمونږ فقه، زمونږ سیرت، زمونږ عقیده دا ټول څیزونه تعلق لري عربی سره. عربي یو ډېره فصیح ژبه ده، ډېره بابرکته ژبه ده. قرآن و حدیث ټول عربي کې د دې نزول شوی دی. لومبنی هغه انسان چا چې په عربی باندې کلام کړو او تکلم یې کړو نو د هغه نوم دی یعرب بن قحطان. یعرب بن قحطان هغه سړی دی، هغه کس دی چا چې اول تکلم بالعربیه. ښکاره ده چې کوم خلک کومه ژبه وایي نو هغې ته د څه د قاعدې ضابطې ضرورت نه وي. لکه موږ چې پښتو وایو نو موږ چا قاعده او ضابطه لیکلې ده. یعنې د ژبې والو دپاره د قواعدو د لیکلو څه ضرورت نه وي. هغې خپله هغه ژبه وایي او ټیک ټاکي وایي. اسلام چې تر کومې پورې په عربو کې و نو د دې د قواعدو او ضوابطو د جمع کولو چا څه کوشش نه و کړی. دې ته ضرورت نه و. لهجې وې معلومه وې، لکه موږ ته بنوسیان لهجه معلومه ده، د کویټو والو معلومه ده، بلوچستان والو معلومه ده، دا مختلف لهجات دي، دا معلومه وې. لیکن چې کله نه اسلام عجمو ته راغی بیا ډېر عجمیان داسې لړل چې هغه عربو ته لاړل. د هغې د وجې نه څه مسایل پیدا شو. پای مسایلو کې ډېر لطیفي دي. لکه یو لطیفه دا ده چې لومبنی هغه سړی چا چې د علم نحو بنیاد جوړ کړو یا د علم نحو څه بنیادي قواعد یې جمع کړو نو هغه سیدنا علی کرم الله وجهه دی. او د هغه یو شاګرد دی ابوالاسود دویلي، ظالم بن عمر د هغه نوم دی، ابوالاسود الدویلي. هغه یا د هغه لور یا د بل چا سړي یو لور یو تپوس کړو چې ما احسن السماء، ما احسن السماء. نو جواب ورته ملو شو چې النجوم. نو هغې ویلي چې زما مطلب دا نه و، زما مطلب تعجب و چې اسمان څومره ښایسته دی. نو ابوالاسود ورته ویلي تاله بیا دا پکار و چې تا ویلی چې ما احسن السماء، احسن و نه و پکار بلکې ما احسن السماء پکار. بارکیف دا هغه ځینې یو بنیادي فکر جوړ شو. بیا یو اعرابي قرآن مجید ویل ان الله بریء من المشرکین ورسوله، په دې باندې هغه وویل چې ان الله بریء من المشرکین ورسوله. چا امام قرآن وی داسې ورسوله او ورسوله کې څه فرق دی؟ نو دا علم نحو باندې ثابتېږي بیا چې دې کې څه فرق دی. خلک وایي تاسو یې زور زیر پیښ نه کړی او تاسو اعراب صحیح وایې
ټیک وایه مونږ غلط وایو مونږ نه هم غلطۍ کېږي پکې. یو سړی چې د یو ژبې ویونکی نه وي بنیادي طور نو اعرابي غلطۍ د هغه نه څه ناممکن نه دي، بې شمېره غلطۍ کېږي. اصول لا وي چې دا قابل عفو وي، قابل معافي. دومره دا چې قرآن مجید سړی وایي نه پای کې د زور ډېر زیات خیال ساتي. جدید عربی کې خلک د اعراب خیال نه ساتي، څنګه یې وایي بس وایي تکلم مقصد دی پای کې. پر کې فغزان له یو ټاپک دی، خو چې کله یو اعرابي دا واورېدل نو هغه ویل چې دا څنګه رسول دی چې الله د هغه نه بری دی. هغه خپله خبره ابوالاسود دویلي ته کېښوده او بیا هغه سیدنا علي هغه ته حکم وکړو چې ته دا قواعد ضوابط جمع کړه. خبره دغه وه چې ان الله بری من المشرکین ورسوله، الله هم بری دی د مشرکانو او د هغه رسول هم بری دی د مشرکانو. مبتدا او خبر دی هغه غلط وی، هغه ان الله بری من المشرکین ورسوله، یعنی الله بری دی د مشرکانو هم او د خپل رسول نه هم. دا بنیاد شوه د قواعدو د لیکلو. دا مطلب نه چې قواعد وو نه، قواعد وو لیکن اهل زبان اهل لسانو ته د قواعدو ضرورت نه. دا هغې خلقو ته ضرورت دي چې کوم د هغې ژبې خلق نه. دا کل فاعل مرفوع وغیرہ چې کوم د درې قواعد دي یا د اضافت بعض مسائل د مفعول څخه بعض قواعد، دا سیدنا علي دوه درې قاعدې هغه ته وښودلې. په دې وجه باندې د کتابونو کې دا مشهور ده چې د دې واضع جوړونکی سیدنا علي کرم الله وجهه دی. په دې بنیاد باندې چې جامع د اشاره هغه کړې ده. هغه ځای نه د علم نحو دا کوم بنیاد چې دی دا کوم ځای نه راغی بیا. نو ابو عمر بن العلا، ابو عمر بن العلا څوک دی بن لري کې ابو عمر العلا وایي. دا ابوالاسود دویلي پسې دا بل نحوي دی. هغه پسې بیا خلیل بن احمد الفراهیدي دی. هغه نرستو سیبوی دی، دا هغه نرستو کسائی دی. د کسائی نرستو نحو دو ګروپونو کې تقسیم شوه، بصري او کوفي کې. لکه څنګه چې د اردو تاریخ تاسو ګورئ نو په کې څه د دهلی اردو دا اثر فلاني ځای را، لکھنؤ دا اثر فلاني ځای را، دکن دی، بهار دی، نور. دا کوفي او بصري د کسائی د دور نه رستو خبر ده. دا نحو یو مختصر تاریخ دی. دې ته دا نوم ولې نحو کېښود. نو سیدنا علي چې کوم د درې قواعد وښول نو یې فرمایل ونحو هذا، دغه شانتې کوم قواعد چې دي هغه ولیکه. د دې وجې نه د علم نوم هغه نحو شو، علم النحو. د نحو باره کې یو محاوره ده چې النحو فی الکلام کالملح فی الطعام. دا جمله کوم چې د اعراب علماء د نحوې هغې دا وایي چې دا جمله دوه طرفونه لري. دا مدح هم ده او دا ذم هم ده. مدح په دې لحاظ سره څنګه چې خوراک د مالګې نه بغیر مزیدار کېږي نه، نو دارنګې د انسان علم د نحوې د علم نه بغیر په کې څه روشني نه راځي، څه رڼا پکې نه راځي. خو که بالفرض په خوراک کې مالګه ډېرې شي نو بیا نو دا دوه طرفونه په دې حیثیت لري چې نحو د سړی ووایي خو دومره ډیپ تدریس دي چې قرآن او حدیث ته وخت ورنږي. زموږ دې دور کې بدقسمتۍ نه دا دی چې لوی لوی نحویان علما دي لیکن له قرآن مجید نه ورځي. دا حقیقت دی. دا خو اوس د شیخ القرآن رحمه الله تحریک نه وروسته خلکو قرآن مجید راواغست. یعنې موږ ته یاد دی خلک چې شاه اسماعیل ته به کافر په دې وي چې د عوامو ته قرآن ښیي. دې لپاره څوارلس علمونه شرط کړو. حالا چې هغه څوارلس علوم د تفسیر کولو لپاره شرط هغه من شرایط المفسر. لوی لوی علما مونږ چې چا نه قرآن اول وی نو چې کله مونږ خبره وکړه چې مونږ ته قرآن ویل پکار دي نو مونږ ته به ویل د الله په کلام څوک نه پوهېږي. انسان دومره نه دی چې د الله په کلام پوه شي. چې بیا ډېره ترقي کوله نو تفسیر د شیخ الهند مولانا محمود حسن راواغست.
هغې کې به اول قرآني متن وی، بیا به د هغې اردو جوړ وویله، نو دا اردو نه بیا موږ ته پښتو جوړوله. دا خو دروغ وایي خلک چې فلانکي ځای کې ترجمه او فلانکي ځای کې تفسیر و، دا حقایقو خلاف خبره ده. قرآن نه و دې دنیا کې، دلته نه و. خلکو قرآن مجید یو داسې ونه ګرځولې وه چې ته موږ شجره ممنوعه ویلی شو. دا شجره ممنوعه وه. د ډېرو خامو باوجود ډېرو خلکو نن ځان سره قرآن سینې سره لګولی دی، ځکه چې قرآن یو تذکیر دی، په دې باندې انسان عبرت اخیستی شي، په دې عقیده سمولی شي. که نور څه پوهېږي او که نه پوهېږي، خو کم سے کم ترجمه باندې پوه شي، د قرآن فهم ورله راشي. دا بنیادي خبره. نو خلق دومره ډپ ته تللی دی چې هغوی قرآن مجید بغیر د ترجمې نه نشي ویلی. دا اردو ترجمه به یې لیکلي، هغې نه یا تا ته وایي، یا به د پښتو ترجمې نه وایي. نو که نحو هر څومره ډېر ورځي، پای کې ډېر زیات نحوي وي، لیکن قرآن مجید ته توجه نه وي، نو دا بالکل کالملح فی الطعام دی. تو په قرآن پرېښود. نو دا کم ضرب المثل دی، ضرب المثل دواړه پهلوګان لري. مفتاح العلوم کې دا لیکلي دي چې دا دواړه پهلوګان لري، ښه پهلوم لري، بد پهلوم لري. نو وار کې زمونږ د درس مقصد هغه ملح استعمالول دي چې هغه اعتدال سره یو مونږ پې د قرآن او د سنت مطالب ماخذ هغه زده کو، قرآن پې زده کو، حدیث په دې باندې زده کو، څه فقه پې زده کو. که چا سره څه خبرې کوو چې زمونږ اعرابي غلطۍ کمې شي، دا موږ نشو ویلی چې موږ به تاسو داسې علم درکو چې ته بالکل غلطي نه کوې. دا ممکن نه ده. لوی لوی خلک د غلطو شکار شي. چې کله سړی عالم یې پوه وي، نو پکار دا چې دا غلطو باندې خپراخ شي. یو داسې غلطي چې د هغې نه د شرک اظهار کېږي یا د بدعت اظهار کېږي، نو سړی هغه په مخه کې د هغې تردید وکړي. عامې غلطۍ ټول خلک کوي. امام شافعي رحمت الله تعالی علیه د هغه یو قول دی، او هغه د شذرات الذهب کې دویم جلد کې صفحه 407 کې لیکلی دی. اقوال ډېر دي، خو یو کم قول ته چې زما اشاره ده، نو هغه زه ښیم تاسو ته. امام شافعي یو فرمایل، من اراد ان یتبحر فی النحو فهو عیال علی الکسائی. یو سړی چې نحو کې علم نحو کې ځان بالکل عالم کوي، دریاب ته ځان رسوي، تبحر حاصلوي تجربه، نو هغه عیال دی د امام کسائی. یعنی کسائی یو داسې عالم دی چې ټول نحویان هغه ته محتاج دي. سیبوی لوی عالم دی، د هغه کتاب مشهور دی، د هغه اهمیت پې نه ورځېږي. کسائی د سیبوی نه کشر دی، خو کله کله الله کشرانو الله هغه برکت ورکړي چې هغه مشرانو کې نه. د فقه باره کې اصول دي دا که چې الناس كلهم عیال علی ابی حنیفة فی الفقه. په علم الفقه کې خلق د امام ابو حنیفه رحمه الله عیال دی، هغه ته محتاج دی. دویم دا قول دی، وعنه قال من تبحر فی النحو اهتدی الی جمیع العلوم. یو سړی چې هغه ته تبحر په نحو کې حاصل شو، نو هغه ته په ټولو علمونو کې د هغه لار پرانستی شوه، رهنمایي د هغه وکړی شوه. او کله کله به هغه لطیفه ویله، لا اسأل عن مسألة فی الفقه. دا به ستاسو استاد بیا تاسو ته واضح کړي کومه دې کې مسله ده. مبارکې زه مخې ته ږدم چې زمانه که څوک تپوس وکړي په فقه کې، الا عجبت عنها من قواعد النحو، نو زه به د نحوې د قواعدو نه د هغې جواب کوم. د هرې فقهي مسلې جواب به کوم ځای نه کوم؟ د نحوې نه کوم. دومره تبحر و. موږ دپاره دا ناشنا لګي، ډېره ناشنا لګي چې د هر فقهي جواب هغه د فقه جواب د فقه د مسلې جواب هغه کوي د قواعدو د نحو نه. نو فقال له محمد بن الحسن، امام محمد بن حسن الشیبانی کوم چې د امام ابو حنیفه رحمه الله شاګرد دی، دا ګوره عجیبه شاګردان دي. د امام ابو حنیفه هم شاګرد دی، د امام شافعي هم شاګرد. خو یو بل ته بد رد نه وایي. دا اوس یو دور راغی چې پلانکي ځای دمه نه دی، ځکه کافر شوی دی، که خواله یې ورغلی کار به خراب وي. مخکنو علماو کې دا تعصبات نه وو،
دا اوس تعصب راغلی. هغه تپوس وکړه چې ما تقول فی من سها فی سجود السهو. یو سړی لمونځ کوي واجب ته پاتې شي سجده سهو لازم نه ګڼه، خو که دی په سجده سهو کې هم غلط شو بیا وس چل گئی. دا سوال دی لطیفه ده. یسجدو دی و سجده کوي قال لا، هغه ویل چې نه بیا به هم نه کوي، سجده سهو کې غلط شي بیا به نه کوي. ولې؟ لأن المصغر لا يصغر. اسم تصغیر بتا سو ہے تو اسم تصغیر نہیں کنا. دوبار کې دا نحو دا یو علم دی خلک وایي چې النحو دا څه شی دی؟ دا اب دی د علومو، کله وایي ام د علومو دی. صرف چې کوم دی دا ام دی د علومو، والنحو ابوها. نحو دا ټولو علمونو پلار دی. دوبار کې موږ یو کوشش کړی دی په دې بنیاد باندې چې مفتی صاحب ستاسو مخې ته هغه قواعد و ضوابط کوم چې د جمع کړي دي د خاص دورې په شکل کې هغه بیانوي شاګردانو ته، نو هغې نه فایده واخلئ. او زما د الله نه دعا ده چې زمونږ دا نشست کوم چې 30 ورځو باندې یا 40 ورځو باندې حاوي وي، نو انشاءالله د دې به تاسو ته فایده ومي او اخلاص سره راځئ. یو څو هدایت مخې ته کېږدي هغه دا چې ستاسو ټایم 8 بجې دی، نو دې کې سستی مه کوئ، ټایم باندې راځئ. مفتی صاحب ته مونږ دا وایو چې تاسو یو 15 منټه خیر دی ملګرو ته انتظار کوئ. د ټایم پابندي ضروري په دې باندې ده چې مونږ 5 وخته مونځ کوو. د 5 وخته مونځ نه خاص یو رواج جوړ شوی، خو د دې بنیادي مسله دغه ده چې انسان د ټایم پابند وي. زه افسوس کوم چې زمونږ اهل علم، زمونږ دانشور، زمونږ لوی لوی خلک د ټایم د پابندۍ خیال نه ساتي، وخت یې ضایع کېږي. وخت به ضایع کول ته نه پرېږدو. بل د دې ناستې پاستې څه آداب وي، هغه دا چې دا یو قومي فلاحي اداره ده، د چا بنیاد دی نه دی ایښی، نه د دې په پشت باندې څوک ولاړ دي. خو بار کې دې کې چې کوم سامان وي د هغې خیال ساتئ، په هغې لیکل مکل مه کوئ، کرښې مرخې پې مه راښکئ، چاکو ماکو پې مه راښکئ. دا څیز درست نه دی، نادرست دی. دې طرف ته کتابونه دي، دا کتابونه طلباو د کتو دپاره دي. تاسو که څوک کتاب ګوري یا کتی شي نو بېشک راځي دلته کې ناست دی کتاب د ګوري، خو دې ته د کتاب وړل دا ممنوع دی، د وړلو اجازت منی. اقول قولي هذا استغفر الله لكم ولسائر المسلمين.